أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعزلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وسپدی آیات کی الله تبارک و تعالی یو لسم امر بیان کړی دی دا هغه امورونه او دا هغه قوانینونه چې په هغې سره د کور او د کورنۍ سموالی راځي او مقصد په دې کې رد دی په هغه رسم د جاهلیت باندې چې هغې به کله ښځې له طلاق ورکړه نو د طلاق او د عدت د ختمېدو نه وروستو به یې دغه ښځه د دویم نکاح نه منع کوله، هغې سره به یې نکاح نه کو او دغه شان هغه زنانه به بل چا سره نکاح کولو ته نه پرېښودله، که د مخکې خاوند سره به وه او که د بل سره به وه. په دې کې الله تبارک وتعالی په دې آیت کې حکم کړی دی چې ځان وساتئ د داسې رسمونو نه، او الله رب العالمین فرمایي چې غیرت انساني دغه نه دی، دا پرېږدوئ، شرعي حکم ومنئ، د الله رب العالمین حکم ومنئ. نو الله تبارک وتعالی دا خلکو هغه خلکو ته چې کوم د دغه زنانه چې هغې له طلاق ورکړی شوي د هغې اولیاء دي هغې ته وایي چې د نکاح نه به دا بندوئ نه. وإذا طلقتم النساء او کله چې طلاق ورکوئ تاسو زنانو ته فبلغنا نو ورسیږي دیو اجلهن خپلو نیټو ته یعنې عدت ته ورسیږي نو فلا تعزلوهن منع کوئ دیو لره ان ینکحنا چې نکاح وکړي ازواجهن د خاوندانو سره د دغه خاوند سره بیرته نکاح وکړي او مطلب دا چې کله دو طلاق ورکړی شوي دي یا یو ورکړی شوی دی او په هغې سره عدت تیر شوی دی او ښځه جدا شوې ده باینه شوې ده او یا د بل خاوند سره چې کله 3 طلاق دي نو بیا خو دې سره واپس په دغه وخت کې نکاح نشي کولی نو د بل خاوند سره نکاح کوي نو مه منع کوئ. دغه زنانو ورثو ته د هغې اولیاو ته الله رب العالمین فرمایي چې مه منع کوئ دیو لره چې نکاح وکړي ازواجهن د خاوندانو خپلو سره اذا تراضوا کله چې دیو راضي وي بینهم په خپل مابین کې بالمعروف په ښې طریقې سره او ښه طریقه د نکاح ده د شریعت ده. ذالک یوعظو دا حکم نصیحت کولی شي به په دې سره ذالک دا حکم یوعظو نصیحت کولی شي به په دې سره من کان منکم هغه چاته چې وي ستاسو نه یؤمن بالله چې ایمان لري په الله تعالی والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې ذالکم دا طریقه ازکا لکم ډیره پاکیزه ده ستاسو دپاره واطهرو او ډیره صفا ده والله یعلم الله تعالی پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ. الله رب العالمین په هغه څه باندې پوهیږي او په هر څه باندې الله پوهیږي او تاسو پرې نه پوهیږئ، ستاسو عقل هغې ته نه رسي. وان الی ربک المنتهی. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. په دې کې 12م امر دی، 12م حکم دی د امور هغه امورو نه چې د کورنۍ سموالی پې راځي چې په هغې کې وروستو د طلاق او د عدت نه طریقه د تربیت د اولاد ذکر کوي. نو مقصد په دې کې ځان ساتل دي د بربادۍ د اولاد نه په دغه حالت کې چې زنانه له طلاق ورکړلی شو نو اولاد مه بربادوئ، د اولاد خیال وساتئ، د خپل هغه ماشومانو د هغې تربیت وکئ، د هغې صحیح تربیت وکئ. والوالداتو او میندې د بچو یرضعن تی به ورکئ اولادهن خپلو بچو ته خپل اولاد ته حولین کاملین 2 کاله پورا، حولین 2 کاله کاملین پورا. لمن دا حکم د هغه چا دپاره دی اراده چې غواړي ان یتم الرضاعه چې پوره کي موده د رضاعت، موده د پی ورکولو، موده د شودو ورکولو او موده د تی ورکولو دا پوره کی. مطلب دا دی چې آخرنی حد بیدای
وعلى المولود او په پلار د بچی باندې رزقهن رزق د دې زنانه دی خوراک د دې زنانو دی وکسوتهن او جامې د دیو دی بالمعروف د عرف مطابق د معاشري او د عرف مطابق یعنی دی د زدا نارینه با دغه زنانه له چې طلاق ورلور کړی دي د هغې له به نان نفقه ورکوي هغې له به خرچه ورکوي هغې له به کپړې کوي او هغه زنانه به د دې په بدل کې د دغه سړي د بچو له هغې له به شوده ورکوي چې کله د 2 کالونه ښکته دي لا تکلفو تکلیف نشي ورکولی نفسون هیچ چاته الا وسعها مگر دغه د وس مطابق چې د چا څومره وس دی لا تضار والدتن ضرر دی ور نکلی شي والدتن مور ته بولدها په سبب د بچی د هغې باندې ولا مولود له او نه پلار ته بولده په سبب د بچی د هغه باندې مولود له چې دا بچی د هغه لپاره مطلب د سیمانه وکوي ولا مولود له او نه پلار ته بولده په سبب د بچی د هغه باندې ضرر به ورته نشي ورکولی نه به مور ته او نه به پلار ته وعلى الوارث او په وارث باندې مثل ذالک ذمواری ده په شان د دې باندې په وارث باندې هم ذمواری ده په شان د دې باندې د نان نفقې د خرچې دغه شان د کپړو دا په هغه باندې هم ده پین اراده که وغواړي دا مور او پلار اراده که وغواړي دا مور او پلار پیسوالن د جدا کولو د ماشوم د تینا عن تراض منهما پر رضامندۍ د دې دواړو سره وتشاور او په مشورې د دې دواړو سره مشوره څومره اهمه ده چې دې کار کې هم مشوره کوي یو ماشوم د شودون او د تینه کټ کوي نو مور او پلار دغه ماشوم هغه مشوره وکړي دې لپاره چې وروستو بې اختلافات نه وي وتشاور او په مشورې د دې دواړو سره فلا جناح علیهما نو نشته دی هیڅ ګناه په دې دواړو باندې وان اردتم که اراده کوئ تاسو غواړئ تاسو اوس الله تبارک وتعالی فرمایي که چېرته دغه زنانه هغه دې له شودنه ورکوي نو بله زنانه له هم تاسو هغه نیولی شئ مخکې زمانو کې داسې ترتیب ډېر زیاتو په عربو کې چې هغې به خپلو ماشومانو له خپلو بچو له په خپله شودنه ورکول بانډو کې داسې زنانه به وي چې هغې به پیسې اخیستې او دا هغې مزدوري او دیاړي به اخیستله او هغه ماشومان به رالویول لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله هغه خو چې کله پیدا شه نو حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها ځان سره وړی او هلته رالوی شو شوده ورله هغې ورکول وین اردتم که اراده کوئ تاسو ان تسترضعو چې تی ورکوونکي زنانه ونسئ تی ورکوونکي زنانه ونسئ اولادکم د خپل اولاد دپاره فلا جناح علیکم نو نشته هیڅ ګناه په تاسو باندې اذا سلمتم کله چې ورکوئ تاسو هغې ته ما آتیتم هغه څه چې مقرر کړلي تاسو بالمعروف د عرف مطابق واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه واعلموا پوه شئ ان الله بما تعملون بصیر چې یقینا الله تعالی په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی آیاتونو ترجمه دوباره واورئ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ او کله چې تاسو طلاق ورکئ زنانو ته په بالغنا نه ورسیږي اجلهن خپلو نیټو ته یعنې عدت ته فلا تعضلوهن نو مه منع کوئ دیو لره ان ینکحن ازواجهن چې نکاح وکړي دیو د نورو خاوندانو سره اذا تراضوا کله چې دیو راضي وي بینهم په خپل مابین کې بالمعروف په ښې طریقې سره ذالک دا حکم یوعظ به نصیحت کولی شي په دې سره من هغه چاته کان منکم چې وي ستاسو نه یؤمن بالله چې ایمان لري په الله تعالی والیوم الاخر او په ورځ د آخرت ذالکم دا طریقه ازکا لکم ډیره پاکیزه ده ستاسو دپاره و اطهر او ډیره صفا ده والله یعلم الله تعالی پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ والوالدات او میندې د بچو یرضعن شوده دې ورکوي تی دې ورکوي اولادهن خپل اولاد ته
حولین کاملین 2 کال پورا لمن دا حکم دا غچار پار دی ارادا چی غواړي ان یتم الرضاعه چې پوره کی مدد تی ورکولو وعلى المولود له او په پلار باندې رزقهن رزق او خوراک د دې زنانه دی وکسوتهن او جامې د دې دی بالمعروف د عرف مطابق لا تکلف تکلیف نشي ورکولی نفس هیچ چاته الا وسعها مگر داغه د وس مطابق لا تضار ضرر دی ورنکلی شي والدتن یو مور ته بولدها په سبب د بچی داغي باندې ولا مولود له او نه پلار ته بولده په سبب د بچی داغه باندې وعلى الوارث او په وارث باندې لازم دی مثل ذالک پشان د دی باندې یعنی وعلى الوارث او په وارث باندې هم ذمہواری دا مثل ذالک پشان د دی باندې پاین ارادا کو غواړي د مور او پلار په سوالن د جدا کولو د پرې کولو د دې ماشوم د تینا عن تراضی منهما پر زامندی د دې دواړو سره وتشاورین او په مشورې باندې فلا جناح علیهما نشته د هیڅ ګناه په دې دواړو باندې وین اردتم او که اراده کوي تاسو غواړئ تاسو ان تسترضعوا چې تی ورکوونکي زنانه ونسی اولادکم د خپل اولاد د پاره فلا جناح علیکم نشته د هیڅ ګناه په تاسو باندې اذا سلمتم کله چې ورکوئ تاسو ما آتیتم هغه څه چې مقرر کړلی تاسو بالمعروف د عرف مطابق واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه وعلموا پوی شی ان الله چې یقینا الله تعالی بما تعملون بصیر پاغه څه چې تاسو یې کوئ ډیر خلیدونکی دی سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك